من چې کله په صحابه کرامو کې د لویو د اولو العزم او د قربانو والا صحابه کرامو تذکره کله کو نو موږ ته پکې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نوم دا ځلیږي. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ورځ و چې د کور نه راووتو تورې په لاس کې د ویلزم او نبی علیه الصلاۃ والسلام وجنما ابن عبدالله وجنم او په لاره کې ورته چې چا وویل چې ته چېرته روانې ویل زه په دې توره باندې نبي علیه السلام وجنما ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې وجن نو ستا خور او ستا هغه اوښي چې ایمان راوړی دی د هغوی غم ولې نه کوې نو سیده لاړو د خپل اوښي کره او د خپلې خور کره فاطمه بنت خطاب چې هلته کله لاړل چې ویې کتل دروازه بنده ده خو د دننه د قرآن کریم د تلاوت آواز راتلو او د قرآن کریم تلاوت چې کیږي نو دا د حضرت فاطمه او د هغې چې کوم خاوند دی سعید بن زید رضی الله عنه چې دا په 10 مبشرو کې 10 نمبر صحابي دی دا یو خو نو خباب رضی الله عنه یو استاد راوسته دی او دغه استاد ورته سبق کوي قرآن ورته وایي استاد د خولې نه وایي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله قرآن کریم واورېدو نو فوراً تیار شو او خپل خور ته وی اولې ووهله خو بیا ورته وی چې شابه زه کلمه وایم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په تیزه باندې وی چې اشهد الله اله الا الله د قرآن کریم د دې معمولی درس اثر او په لږ ټیم کې ناستو لږ ټیم اگر چا خو د صحابه کرامو د خولې قرآن او پاکې ډېر لوی تاثیر او پاکې ډېر لوی اثر او زمونږ د استادانو په خوله کې به نه اثر خو د قرآن اثر یقینا چې شته دی او چې کله اشهد ان محمد رسول الله وایو نو خپل خور ورته په خوله باندې لاس دی وایي که ستا خوښه نو دا اقرار د نبي علیه السلام په مجلس کې وکړه دا دلته مه کوه چې تا زه نبي علیه السلام له بوزم او د نبي علیه السلام په مخ کې دا آواز وکړي چې اشهد ان محمد رسول الله چې د هغه زړه یخ شي د هغه سترګې د باندې یخې شي او په هغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ارقم رضی الله عنه په کور کې و او سیده حضرت فاطمه خپل ورور بوتلو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه او کله چې دننه ورغی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې دغه چغه ووهله چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا د قرآن کریم د دې مجلس اثرات دي بشمار واقعات داسې موجود دي چې قرآن کریم دا د هدایت کتاب دی او چې دې له سړی وخت ورکي او په توجه باندې ورکي نو یقینا دا د چې په دې کې ډېر لوی خیر دی. دا قرآن دا کلاسونه چې کله شروع شو زمونږ استاد محترم مولانا اسماعیل سے ډېر پخوانه 2003 نه شروع کړو ما په 400 کې تدریس کوم نو زه چې کله تیمرګري ته رالم په 2014 کې نو ماله تیمرګري ملګرو په دې یو ځای کې کلاس کې ښودو دغه شانې نو کلاس مې کوو نو زما ذهن کې رالی چېره 6 ورځې 7 ورځې کلاس دی په دې کې به داسې څه خیري که نه وی اگر چې ثواب خو حاصلېږي خو ردې به داسې څه خیري په ذهن کې مې داسې تردد شانې و نو دا کلاس چې ختم شو 3 ورځې پس زه یو بارګین ته لاړم یو ګاډي تپوس هم کوو ناستو په دې کې یو کس دی ما نه پېژنې چې دا څوک دی خو د هغې ملګري یو خبره او هغې بیا زما دا ذهن ډېر برابر کړو زه بیا په دې کلاسونو کې ډېر خوشحاله یم او چې کلاس کله کوم نو ماته یو خوشحالي میلاویږي سرور میلاویږي هغه ملګری ابل ته وایي یرې وایي زمونږ په دې علاقه کې ابل ورځ یو کلاس شوی او زما خو خیال دا و چې بس زه به هر کال عمرو له تلمه خو ما یې خپلو خویندو له حق نه ورکړی ویل په هغه درس کې مې یو خبره اورېدلی دی چې کله سړی د خویندو له حق ورنکړي تروریانو له حق ورنکړي او د ده په دې مال کې د بل چا حق دی د حج عمرې نه قبلیږي ویل بس خلک مې راغونډ کړل او خویندو ته خپل حق حواله کړو بس حق ورځ وه چې مې دې خو ډېر لوی خیر او برکت دی ځکه یو کس تم که چېرته هدایت په دې کلاس باندې وشي دا څومره انتظامات چې شوي دي دا په زرګونو باندې په دې کلاس باندې خرچه وشوله دا انتظامات دا کرسۍ دا ساوند او دا د لرې لرې نه زموږ دا خویندې او زموږ دا میندې راځي زه وایم په دې ټول کلاس کې چې دا د زرګونو په دې تعداد کې چې یو خور ته یا یو ورور ته هدایت وشو یو ورور ته یو خور ته وشو منځونه برابر شو معاملات برابر شو ښځې د خاوند خدمت شروع کو خاوند د ښځې حق ورکول شروع کړل حلال او حرام تمیز کله شروع شو بس دا زموږ دپاره کافي ده ټول کلاس دپاره د یو کس هدایت دا کافي دی
او دا ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې حضرت علی رضی الله عنه ته ویل چې ته خو ورځې او د الله پر دشمن باندې به د توري گزار کې او د ټول مخ کې د الله دین ته راوواړه، دعوت ولا اول ورکا. څنګه چې ورلی نو ته باول د الله دین ته دا کافر او دا مشرک دا براو غواړي راو به بلی. او بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. کله رب العالمین چرته ستا په لاس باندې یو کس ته هدایت کو ای علی یو کس ته نو ستا د پر د سرو خانونه بهتره خبره ده. الله دیو کې چې زمنګ په اخلاص کې الله د خیر او برکت واچي چې ډیرو خلکو ته په دې باندې هدایت وشي.